बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو محصلینو، الله دې وکړي چې روغ جوړ یاستئ. د تیر درس په تعقیب باندې انټي باډیز افیکټ میکانیزم یا د انټي باډیګانو د تاثیر میخانیکت باندې خبرې کوو. که تاسو په دې شکل کې وګورئ، په لنډ ډول باندې د دغه سلایډ تشریح کوم او بیا وروسته انشاءالله هره برخه ځانګړې تشریح کوو. میونوګلوبولین کلاسونه موږ او تاسو ویل چې تقریبا 15 کلاس دي. په تیر لیکچر کې ویلو آی جی جی، آی جی ایم، آی جی ای او آی جی ډي او آی جی ای. په دې باندې خبره کړې وه چې دا څه شي څخه اخیستل شوي دي او همدارنګه د دې هغه لنډ ډول باندې وظایف هم ویلو. که موږ او تاسو فکر وکړو د انټي باډي د تاثیر میکانیزمونه چې کوم دي دا په دوه ډوله باندې دي. یو بای ډایرکټ اکشن، مستقیم تاثیر یا مستقیم عمل په واسطه باندې، او بل ترو کمپلیمنٹ سیستم، د کمپلیمنٹ سیستم په واسطه. په ډایرکټ اکشن کې بیا اګلوټینیشن دی، پریسیپیټیشن دی، نیوټرلایزیشن دی او لایزیس دی. دا هر یو پروسس دی، عملیه ده، وروسته تشریح کوو. د دې څلورو اړو په نتیجه کې ډسټرکشن اف انټیجن کیږي، یا د انټیجن د له منځه وړل یا د هغې تخریب صورت نیسي. بل ترو کمپلیمنٹ سیستم دی. د کمپلیمنٹ سیستم په واسطه یا به انټي باډیګانې یو انټیجن مستقیم تاثیر په واسطه باندې له منځه وړي او یا به یې د کمپلیمنٹ سیستم په واسطه باندې وړي. کمپلیمنٹ سیستم په واسطه چې وړي، نو دلته موږ تاسو ګورو چې د دوو طریقو نه یا د دوو پاتویګانو نه یادونه شوې، خو بله پاتوی هم ده انشاءالله د به په همدې لیکچر کې درته تشریح کړمه. کلاسیکل پاتوی ده، الټرنیټ پاتوی ده او بل چې کوم دی لیکټین بایندینګ پاتوی ده چې دلته په دې شکل کې نشته، خو تشریح کوم انشاءالله تاسو. په کلاسیکل پاتوی کې بیا دغه عملیې صورت نیسي او کله چې دغه عملیې صورت ونیو، بیا په د دې عملیو کې په نتیجه کې ډسټرکشن اف انټیجن واقع کیږي یا د انټیجن له منځه تلل پکې واقع کیږي. همدارنګه که الټرنیټ پاتوی ته راشو، نو دلته هم په دې طریقې سره چې مثلا بایندینګ اف فیکټر 1 وذ پولیسیکرایډز او بیا د دې نه وروسته اکټیویشن اف انزایم C3 and C5 او په نتیجه کې ډسټرکشن اف انټیجن صورت نیسي. نو په لنډ ډول داسې وایو چې دا ټولې هغه لارې چارې دي چې په مختلفو لارو چارو نه زموږ او ستاسو معافیتي سیستم کار اخلي او د دغه انټیجن د له منځه وړلو سبب کیږي. راځو اوس اول بای ډایرکټ اکشن باندې خبره کوو او وروسته ترو کمپلیمنٹ سیستم باندې. په مستقیم ډول تاثیر کې بیا دغه څلور عملیې شاملې دي. اول راځو اګلوټینیشن ته. اګلوټینیشن په دې طریقه کې انټي باډي انټیجن له منځه وړي. په دې ډول عملیه کې انټي باډي مربوطه انټیجن رانیسي او د یو کلمپ په څیر د یو بل سره رابطه کوي، یو کلمپ جوړوي چې دا عمل زیاتره د RBC او بکټریاګانو په مقابل کې واقع کیږي. دغه شکل چې تاسو ګورئ دا یو اګلوټینیشن دی چې دغه انټي باډیګانې دي او دا چې کوم دی دا انټیجن دی. دا انټیجن دا شو دا شو دا شو او دا شو او دا بیا انټي باډي ده. نو دغسې کلمپینګ کوي، دې ته بیا اګلوټینیشن ویل کیږي. دویمه عملیه چې کوم ده هغه پریسیپیټیشن ده. پریسیپیټیشن معنا رسوب کول یا کېناستل. لکه پریسیپیټیشن معنا دا که چېرته په موږ او تاسو یو اوبو کې خاوره واچو، بیا دا یو محلول ورنه جوړ شي، دا کیدو په یو ځای باندې په یو ګیلاس کې واچو او دا خاوره یې بیا بیخته کیني، دې ته پریسیپیټیشن ویل کیږي. نو پریسیپیټیشن بیا دا چې کوم دی دا بیا اکثره د ټیټانوس د ټوکسین په مقابل کې واقع کیږي. اکثره دغه ټیټانوس ټوکسین دا په وینه کې د بدن په مایعاتو کې منحل ډول باندې وي او کله چې دا بیا د انټي باډي سره یو ځای کیږي او انټي باډي حجم بیا په مجموع کې حجم زیاتیږي او ډېر غټیږي او چې کله غټ شو
نو دا بیا رسوب کوي. دریم چې کوم دی هغه نیوټرلایزیشن دی یا خنثی کېدل په معنا. نیوټرلایزیشن معنا خنثی کېدل. په دې طریقه کې د ویروسونو پتوجن یا مرض تولیدونکي برخه د انټي باډي په واسطه پوښل کیږي. یعنی د وایرس هغه برخه چې هغه برخه نه د خپل هغه پتوجنیک مواد راوباسي هغه برخه د انټي باډي په واسطه بنديږي. چې دا ما مخکې ویل چې دا عمل زیاتره د ویروسونو په مقابل کې صورت نیسي. څلورم عملیه چې کومه ده هغه لایسیس دی یا تجزیه کېدل دي. لایسیس یا تجزیه کېدل د اکثرو انټيجنونو په مقابل کې صورت نیسي. په دې عملیه کې قوي انټي باډیګانې مستقیما د انټيجن په غشا باندې حمله کوي او د هغې د چیرې کېدو سبب کېږي. نو دا وی په لاندې ډول باندې دغه څلور عملیې. راځو اوس ترو کمپلیمنٹ سیستم ته. د کمپلیمنٹ سیستم په واسطه څنګه له منځه وړي. مخکې له دې نه چې موږ تاسو کمپلیمنٹ سیستم فار انټي باډي افیکټس د انټي باډي د تاثیر لپاره کمپلیمنٹ سیستم دغه یو کمپلیمنٹ سیستم دی. تاسو هغه کلاسیکل طریقه ګورئ. دغه هم په دې کې هم هغه موږ تاسو مختلف ډوله پروټینونه ګورو. وروسته انشاءالله د تشریح کوم چې په حقیقت کې دغه موږ تاسو چې په کوم څه باندې خبرې کوو کوم پروټینونه په کمپلیمنٹ سیستم کې شامل دي څنګه عمل کوي په دې باندې خبره کوو. راځو دې ته اوس چې کمپلیمنٹ سیستم چې کوم دی دا وپېژنو چې په حقیقت کې کمپلیمنٹ سیستم څه ته ویل کېږي. کمپلیمنٹ سیستم تقریبا د 20 پروټینونو یو کمپلیکس دی چې په دې کې بارز او مهم پروټینونه بیا 11 دي چې دغه 11 کې بیا عبارت دي له C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 او C9 او همدارنګه د B او D پروټینونه چې ټول 11 کېږي. 9 C پروټینونه شو او 2 چې کوم دی د B او D پروټینونه شو. دا سیستم د ایمونولوژي یوه لویه برخه جوړوي. یو کمپلیکیټډ سیستم دی، یو پیچیده سیستم دی چې دلته به هم تاسو ګورئ او په دغه طریقه دلته هم تشریح کوم. کمپلیمنٹ سیستم چې کله په انټي باډي باندې خپل تاثیر ښکاره کوي لکه مخکې مې چې ویل چې دا بیا په 3 طریقو سره ښکاره کوي. کلاسیکل پاتوی ده یا کلاسیکه طریقه ده، الټرنیټ پاتوی ده یا الټرنیټ طریقه، او لکتین بایندینګ پاتوی یا د لکتین د نښلیدو طریقه. هر یو په لنډ ډول درته اوس تشریح کوم. اول راځو کلاسیکل پاتوی. کلاسیکل پاتوی چې کومه ده په دې کې څه کېږي. ګرانو محصلینو که موږ او تاسو مثلا دغه یو پتوجن فرض کړو، دا یو بکټریا یو بل څه شی فرض کړو، نو په کلاسیکل پاتوی کې تاسو ګورئ چې دغه زموږ او تاسو سره په اصطلاح د دې پتوجن د غشا یوه برخه دلته راخیستل شوې ده. په دې باندې به خبره کوو. خو حقیقت کې داسې فرض تاسو وکړئ چې دا یو پتوجن دی، یو مرضي اجنبي ماده ده، بدن ته داخله شوه. کله چې داخله شوه نو د دې د پاسه دا کوم عملیات یې وروسته تشریح کوو دا د دې د پاسه کېږي. دغه برخه یې ورنه راخیستل شوې برخه ده د همدې نه. په اول قدم کې په کلاسیکل پاتوی کې البته انټي باډي چې کله د انټيجن سره یو ځای شي نو د مخکې وویل چې د انټي باډي په دې باندې وس نه کېږي. نو چې وس نه کېږي دا د کمپلیمنٹ سیستم نه کمپلیمنٹ سیستم بیا په د دې په له منځه وړلو کې ورسره مرسته کوي. نو کله چې دغه عمل واقع کېږي د دې عمل دپاره بیا څه کېږي؟ د دې عمل دپاره داسې کېږي چې کله چې انټيجن او انټي باډي یو ځای شو، انټيجن او انټي باډي کمپلیکس جوړ شو، نو په اول قدم کې دغه ساحې ته C1 راځي. دې ساحې ته اول
C1 پروټین راځي. کله چې C1 دلته رالی نو د دې په تعقیب باندې بیا څه کېږي؟ د دې په تعقیب باندې بیا دغه C1 نه وروسته بیا C4B راځي. C4B پروټین دلته راځي. کله چې C4B رالی C4B نه وروسته بیا C2B راځي. C2B نه وروسته C3B راځي او د C3B نه وروسته C5B راځي. د کم پروټینونو سره چې زه B وایم د دې A پورشن دا بیا دوه برخو باندې تقسیمیږي. نو یو A پورشن یو B پورشن. A نه یې وروسته یادونه کوو. اوس دلته موږ او تاسو د B نه یادونه کوو. ښه کله چې C5B رالی د دې په تعقیب بیا C6 C7 C8 او C9 هم دلته راځي. ګورئ C5B 6 7 8 او 9 که دلته موږ تاسو په دې شکل کې وګورو دغه په ترتیب سره هر یوې دلته د وینې نه راځي او دلته په دغه برخه کې په غشا باندې خپل د دې نورو پروټینونو سره یو ځای کېږي. په اول کې ګوره کم دي وروسته بیا نور زیات شو وروسته بیا لا ډېر زیات شو. د C5B نه واخله تر 9 پورې دغه یو کمپلیکس جوړ شو. دغه کمپلیکس ته چې کوم دی دې ته ممبریناټیک کمپلیکس یا لایټیک کمپلیکس یا ټرمینل کمپلیمنٹ کمپلیکس ورته ویل کېږي. دغه کمپلیکس بیا مخکې مې ویل چې دا په غشا باندې د پتوجن یا د مرضي اجنبي مادې په غشا باندې وي لکه دلته دغسې یو شکل جوړوي. په غشا باندې چې کله دغسې شکل جوړ شو دا غشا څیرې کېږي. کله چې غشا څیرې شوه نو ګورئ سوری پکې وشو. نو ګورئ د برې برخې نه بیا داخل ته مایعات وغیره داخلیږي او کله چې مایعات وغیره داخل شو نو په نتیجه کې حجره څه شی کېږي؟ دغه پتوجنیک ماده یا دغه اجنبي ماده چې بدن ته داخل شوی دا څه شی کېږي؟ د دې لایزس صورت نیسي د دې تجزیه صورت نیسي. دا یوه طریقه وه. البته کومه طریقه؟ د کلاسیکل طریقه. دویمه طریقه چې کوم ده هغه د الټرنیټ پاتوی ده. الټرنیټ پاتوی دا پاتوی هغه وخت استعمالیږي چې کله انټیجن په خپله غشا باندې قوي لوی پولیسکرایډونه ولري. کله چې انټي باډي د انټیجن سره یوځای شي نو نوموړی کله چې انټیجن او انټي باډي سره یوځای شو نو په دې کې بیا اول C3B راځي. C3B نه وروسته بیا BB اولنی B کیپیټل یا غټ حروف او وروسته بیا وړوکی یعنی نو داسې وایو چې BB. اول په دې طریقه کې ګورئ چې غلط نشي اول د انټیجن سره انټي باډي یوځای کېږي. انټي باډي بیا C3B راځي د هغې په تعقیب. C3B په تعقیب بیا BB راځي. BB اولنی B لوی حرف او وروسته B کوچنی لیکل کېږي. چې کله BB پروټین رالی د دې نه وروسته بیا C3B راځي او بیا د C3B په تعقیب C5B راځي. C5B راځي او بیا په ترتیب سره C6 C7 C8 او C9 چې دې ته مې مخکې درته وویل چې همدغه C5B C6 C7 C8 او C9 ته ممبریناټیک کمپلیکس یا ټرمینل کمپلیمنٹ کمپلیکس او یا لایټیک کمپلیکس ورته ویل کېږي او په نتیجه کې بیا دغه عمل تکراریږي. یعنی په الټرنیټ پاتوی او کلاسیکل پاتوی او همدارنګه لیکټین بایندنګ پاتوی کې هدف دا ټول ممبریناټیک کمپلیکس پکې همدغه جوړیږي خو د دې نه مخکې د پروټینونو راتلل چې کومه دي دا پکې بیا متغیر وي. درېیمه پاتوی چې کوم ده هغه لیکټین بایندنګ پاتوی دی. دا پاتوی د ګرام نیګیټیو بسیلونو یا بسیلس په مقابل کې صورت نیسي. ټول هغه انټیجنونه چې قوي شحمي غشا ولري د دې پاتوی په واسطه له منځه وړل کېږي.
په وینه کې منین بایندینګ لکټین موجود وي. منین بایندینګ لکټین پروټین دا په حقیقت کې په وینه کې شته. دا لکټین له وینې څخه راوځي او له مربوطه انټیجن سره یوځای کېږي. کله چې د منین بایندینګ لکټین سره انټیجن یوځای شو نو بیا د دې نه وروسته لومړی چې کوم دی C4B له دې سره یوځای کېږي. C4B چې کله د منین بایندینګ لکټین سره یوځای شو د دې په تعقیب بیا C2B راځي. C2B بیا د C3B سبب کېږي چې ساحې ته راشي او C3B په تعقیب بیا C5B. C5B نه وروسته بیا C6 C7 C8 او C9 ساحې ته راځي، یعنی د جنگ میدان ته راځي، همدغه غشا برخې ته راځي او بیا لایټیک کمپلیکس جوړوي یا ممبرینټیک کمپلیکس جوړوي. نو په بیا وایم چې په درېواړو طریقو کې په درېواړو پاتویګانو کې ممبرینټیک کمپلیکس جوړیږي. دا یو شان وي خو د دې نه مخکې د پروټینونو راتلل چې کوم دي د غشا سره چې کله په غشا باندې دوی خپل عمل تر سره کوي شروع کوي هغه بیا مختلف وي. ګرانو محصلینو په دې کې C3B جوړښت چې کوم دی هغه داسې دی چې کله چې C4B C2B جوړ شي نو د C4B او C2B ته دیتا C3 کنورټیز ویل کېږي، یعنی دا د C3 د جوړېدو سبب کېږي. همدارنګه کیموټاکسس چې په تیر سلایډ کې تاسو ولیده دا بیا څه شی کېږي C5B چې کومه دی بخښنه غواړم C5A بیا د کیموټاکسس د سپینو حجراتو د کیموټاکسس سبب کېږي. د دې نه علاوه اپسونایزیشن صورت نیسي. اپسونایزیشن بیا زموږ استادو سره چې کوم دی دا بیا څوک کوي هغه پر دا اول به طریق دا عملیه تعریف کوو بیا وروسته نورې خبرې وکړو. اپسونایزیشن هغه پروسه ده چې انټیجن پکې انتخابیږي او بله کېږي. C3B ته اپسونین ویل کېږي. C3B پروټین ته اپسونین ویل کېږي. دا نیوټروفیلونو او مکروفاجونو ته انټیجن ورپېژني. یعنی په حقیقت کې داسې نه کېږي چې نیوټروفیل مکروفاج یې سمدستي خپله مکروفاج وپېژني، نه، دا به د یو چا په واسطه دې ته ورپېژندل کېږي. دغه ورپېژندل څوک کوي؟ دا C3B کوي. C2A C3A او C4A او همدارنګه C5A C2A C3A C4A او C5A پروټینونه د ماسل او بیزوفیل د فعالېدو سبب کېږي. C2A C3A C4A او C5A چې په دلته یې موږ او تاسو بیا ګورو دا د ماسل او د بیزوفیل د فعالېدو سبب څه شی کېږي چې بیا په دې باندې تاسو پوهېږئ چې په نتیجه کې دغه چې کله فعال شي د هسټامین او نور التهابي مواد افرازوي او په نتیجه کې بیا التهاب صورت نیسي. نو ګرانو محصلینو دا په لنډ ډول باندې انټي باډي افیکټ میکانیزم په لنډ ډول بیا وایم انټي باډي افیکټ میکانیزم چې کوم دی دا په دوه طریقو سره دی. یو ډایرکټ دی چې د هغې په واسطه مستقیما انټي باډي انټیجن له منځه وړي او بل تھرو کمپلیمنټ سیسټم دی. د کمپلیمنټ سیسټم په واسطه یې له منځه وړي. نو کمپلیمنټ سیسټم بیا په درې طریقو سره شو پاتویګانو سره شو چې یو کلاسیکل پاتوی شوه، بل الټرنیټ پاتوی شوه او دریم چې کوم دی هغه لکټین بایندینګ پاتوی شوه. الله دې وکړي چې اخذ ورنه وکړي. مننه، خوشحاله شیبې ولرئ.